دا زمانه دا ښځې خپل خاوندان قتل کوي. دوستانو هم دغه رنګې یو بل کیس هم رامخې شو چې یو ښځې خپل خاوند ته د خوراک په شي کې زهر اچولي وو او ډېر بې دردۍ سره یې قتل کړی وو. هغوی ټول ثبوتونه راووتل. که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب اوس زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر یې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ خپل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. دوستانو دا واقعه په پېښور کې رامخې شوې وه چې یوه ښځه راپاڅېدلې وه او خپل خاوند له د خوراک په شي کې زخم میلو کړي وو او ډېر بې دردۍ سره یې قتل کړی وو. خو بیا هغه ښځه انکاري شوې وه چې نه دا ما نه دی قتل کړی. خو دوستانو چې کله د دې سړي پلار راپاڅېدو او دا خوراک دا شی ټسټ دپاره ویوړو نو په ټسټ کې راووتل چې او دې خوراک سي کې زخم میلو شوي دي او د خاوند دي د دغې د وجې نه قتل شوی دی. د دې جینۍ مخکې یو هلک سره څه تعلقات وو. د جینۍ د هغه هلک دپاره خپل خاوند ډېر بې دردۍ سره قتل کړو. خو دوستانو د خاوند به مور او پلار سره ښه نه و. د دې جینۍ د وجې د خاوند خپل مور او پلار پرېښي وو او دوه بچي وو. ښه د خوشحالۍ زندګي یې تېروله خو دې ښځې هغه خوشحالۍ زندګۍ ته اور ورپورې کړو او خپل خاوند یې ډېر بې دردۍ سره قتل کړو. دوستانو هغه ښځې ویلي چې دا ما نه دی قتل کړی خو چې کله ټسټ راغلو په ټسټ کې ثابته شوه چې دې کې زخم میلو شوي وو دا د زخم د وجې نه قتل شوی دی. نو پلار یې وایي چې په ما باندې درې قیامتونه تېر شو. یو هغه قیامت و چې زما زوی زما کور ته په کټ کې مړ راغلو. بل هغه قیامت و چې زما زوی یو ځل ښخ شوی و واپس د قبر نه راووتو. او بل هغه قیامت و چې اوس مې انګور ما ته وایي چې دا ما نه دی قتل کړی. دوستانو د پولیسو پې خپل تفتیش کړی و. دې ښځې په منلې وه خو نه پولیسو پې خپل تفتیش نه دی کړی. پولیس هم دې ښځې سره میلو دي. دوستانو همدغه رنګې ډېر کیسونه رامخې ته کېږي خو په دې باندې څوک سوچ نه کوي. که چېرې چا پې سوچ وکړو داسې کیسونه به چا ته هم رامخې نه ځي. دوستانو که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر یې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ خپل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.